او بل حدیث کې راغلی په روایت د عقبه بن عامر ناشنا حدیث دی صدقه د انسان د شوق پیدا کوي. هغه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دی چې کله د قیامت دوره شي نو کل امرئ فی ظل صدقته، هر انسان به چې په دنیا کې صدقې ورکړي نو دغه صدقونه به الله رب العالمین د قیامت پر ورځ یو سفر یو چترۍ جوړه کړي او هر انسان به د خپل صدقې د سوري د لاندې ګرمي به ډېره لمر به نږدې راغلی، جهنم به سخته ګرمي به، خو لیکن کوم انسان چې صدقه ورکړي دنیا کې د قیامت پر ورځ به الله رب العالمین د دغه صدقې نه یو سفر یو چترۍ جوړه کړي او د هغې د ستوري د لاندې به دا ولاړي. زمرونو صدقې ورکوئ، دغه مالونه د نه هسې لګي د الله په لار کې ولګوئ، په جوماتونو یې ولګوئ، په دې غریبانانو باندې ولګوئ. غریبانانو باندې خو اوس موږ صدقې څه کې خپلې بدماشینې په هغه باندې چلو. په کلي او په علاقه کې چې کم غریبي کمزوري په هغه باندې موږ خپله بدماشي چلو. اے مالداره اے زوروره، دغه غریب یو رب لري چې د قیامت په ورځ به د نه د یوې یوې خبرې تپوس وکړي. نن دا مو ویل چې دا غریب دی کمزوری دی زما چې کوم ظلم وس کېږي پې کوم نه، رب شته دی هغې نه تپوس کوي، د دغه غریب مالک شته دی. او دا د قیامت ورځ چې راځي علما وایي دا قیامت ورځ الله رب العالمین ولې پیدا کړې دا د قیامت ورځ به ولې؟ ځکه کم انسان چې مظلوم دی ظالم پې ظلم کړی دی نو لیقتص منه، دې لپاره الله رب العالمین قیامت پیدا کړی دی چې دغه مظلوم د دغه ظالم نه د قیامت پر ورځ بدله واخلي. نو کوم انسان چې صدقې ورکړي د قیامت پر ورځ به الله رب العالمین د دغې صدقې نه به الله یو چترۍ جوړه کړي، یو سفر به جوړ کړي او د هغې د سوري د لاندې به دا ولاړي، سخته ګرمي به. نو په دې دنیا کې په دې مالونو باندې د قیامت په ورځ او د قیامت د ورځې دپاره چترۍ ځان له والی، سفرونه ځان له والی، هغه د دې دنیا کې اخیستلی کېږي، هلته بیا نه اخیستل کېږي. صحابه وایي اصحاب صفه د نبي صلی الله علیه وسلم طالبان غریبانان وو، وایي موږ سره به د 100 روپۍ نه وي، په مسجد نبوي کې به من تنګ تنګ کېناستلو دې دپاره چې د عورتونه هم ښکاره نه شي. خو لیکن چې کله د صدقې د آیتونو فضایل واورېده وایي سار بدلولو د مدینې د غرونو نه لرګي به م وکړه او مازدیګر به م راوړه، بازار کې به م خرڅ کړه، دغه لرګي چې به م خرڅ کړه روپۍ به م راواخیستلې او صدقه به م کړلې. نو د صدقې ډېر فواید دي، ډېر فضایل دي. یو فضیلت یې دا دی چې د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د دغې صدقې نه تعالی یو سفر جوړ کړي. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله قول دی، ناشنا قول دی. هغه وایي نن چې دغه مسکین راشي تا ته ودرېږي او تا ته وایي چې د الله په نوم باندې یو 10 روپۍ راکړه، وایي دغه 10 روپۍ چې ته دې مسکین ته ورکې دې روپو ته ځان ډېر حاجتمند وګڼه د دغه مسکین او د غریب نه. وایي ځکه وجه دا ده دغه مسکین به لاړ شي، غریب به لاړ شي، بل چا ته به لاس ونیسي چې راکړه د الله په نوم باندې، هغه به یې ورله ورکړي جنت به پې هغه وګټي. خو لیکن د قیامت ورځ داسې ده چې ته به دغه صدقې او خیرات ته محتاج یې چې اوس صدقې مې ورکړې په دنیا کې او دغه سوري او دغه فضایل ما اوس حاصل کړی وی، نو د قیامت پر ورځ به ارمانونه کوي خو لیکن وخت به تېر